السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما په شیر افضل مورد باندې دا الزام لګیدلې دی چې ته د اسټابلیشمنت سړی. شیر افضل مورد په دې الزام باندې څه جواب ورکړی مکمل تفصیل شریکوم. خو دې نه علاوه وزیر اعظم هاوس چې کومه عمله ده هغې ته 4 تنخواګانې انعام په طور باندې د ورکولو اعلان هم شوی دی. یو طرف ته په ملک غریبي، یو طرف ته په ملک نوکریای نشته، یو طرف ته په ملک عوامو له کوم مسایل دي، او بل طرف ته د وزیر اعظم هاوس چې کوم امپلایز دي هغې له 4 تنخواګانې په انعام کې ورکول. دا د کوم ځای مطلب یو ښه حرکت ته په دې باندې تفصیلا خبره کوو. بل شهریار افریدي په کوهاټ کې یو جلسه کړې ده. شهریار افریدي په کوهاټ کې یو تقریر کړی دی. هغه خلکو دپاره کوم خلک چې پی ټي آی ته د 9 مۍ واقعیت نه پس دننه شوي دي او پی ټي آی کې داسې فیصلې کوي چې د پی ټي آی خلاف وي، پی ټي آی کې یو قسم نه اتفاقي راولي، نو د هغې حوالې سره شهریار افریدي یو زبردست تقریر کړی چې په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. دا 3 اهم خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله خو په وزیر اعظم هاوس چې کومه عمله ده په هغې باندې خبره کوو. وزیر اعظم هاوس عملې ته 4 تنخواګانې انعام په طور باندې د ورکولو اعلان شوی دی. یو طرف ته د ملک حالات که تاسو وګورئ، ملک کې څومره غریبي ده، یو طرف ته ملک کې نوکریای نشته، یو طرف ته په ملک کې چې کوم مسایل دي، عوام چې کوم دی هغوی وړو ته اپروچ نشي کولی، عوام چې کوم دی هغوی له د اشیای خوردنوش نه میلاویږي، هغه هم ورله په دومره ګران قیمت میلاویږي چې مطلب ډېر زیاته مهنګۍ ده په ملک کې. او بل طرف له همدغه ملک کې د وزیر اعظم هاوس چې کوم امپلایز دي هغوی له 4 تنخواګانې په انعام باندې ورکړل کېږي. ولې؟ لکه دی داسې څه کارنامه کړې ده، د وزیر اعظم هاوس کې داسې څه سپوږمۍ راکوزه کړې ده چې دی له دا انعام ورکړل کېږي. دې ځای کې هم دا سوچ خبره ده. او د وزیر اعظم هاوس چې کوم امپلایز وی له تنخواګانې او بیا د هغې تنخواګانې چې څومره وي هغه تاسو له پته هم نشته، ماله هم د هغې اګزیکټ فیګر پته نشته. خو خامخا غټې تنخواګانې به اخلي. یو سړی چې وزیر اعظم هاوس کې نوکري کوي نو بس عام سړی خو نه، او بیا هغوی له 4 تنخواګانې د پاکستان د خزانې نه، د نه چې شهباز شریف له د خپل جیب ورکوي یا مریم نواز له د خپل پرسنل بینک اکاونټ نه تنخواګانې شفت کوي، نه چې دا به د پاکستان د خزانې نه دغه امپلایز ته دغه کېږي 4 تنخواګانې. ډېره د افسوس خبره ده. بل طرف له اوس موږ راشو شهریار افریدي چې کوم تقریر کړی دی په کوهاټ کې، دا تقریر شهریار افریدي سپیشل هغه خلکو دپاره کړی دی کوم چې 9 مۍ واقعیت نه پس پاټۍ ته راغلي دي. په پاټو کې اعلان کړی پی ټي آی پاټۍ سره یو ځای شوي دي، ځکه د پی ټي آی مین لیډرشپ هغه ټایم کې غیب و، هغوی له مسلې وي هغوی پټ شوي وو، نو د هغې په ځای بیا نورو خلکو په دغه پی ټي آی کې بل شمولیت اختیار کړی و. نو اوس هغه خلک چې کوم دی پی ټي آی کې مطلب داسې فیصلې کوي یا داسې خبرې کوي چې د پی ټي آی خلاف وي. شهریار افریدي ویلي چې پی ټي آی ته دننه ماران را دننه شوي دي او دا ماران د لستوڼي ماران دي جي، او د هغوی ته دا پیغام ورکړی چې سم شئ، عوامو ته تاسو ښکارئ، او زه پخپله هم تاسو ته ډېر زیات غوسه یم، زه خاموش یم، نو زما د خاموشۍ نه غلطه فایده مه اخلئ. او د چا د پلار پارټي نه ده پی ټي آی چې کومه ده، د چا د پلار پارټي نه ده، دا پارټي د هغه خلکو د کومو خلکو چې دې دپاره قربانیانې ورکړي دي. دا پارټۍ اصل وارثان هغه خلک چې کومو خلکو دې پارټۍ دپاره غټې قربانیانې ورکړي دي. که د کپتان خلاف څوک لاړل او ما ته پته ولګېده نو د هغه په لاره کې به ټول نه پیله زه غټ ازغې جوړېږم، ټول نه پیله زه غټ رکاوټ جوړېږم. او دا کم پیراشوټر چې پارټۍ ته راغلي دي دا آلریډي ریجیکټډ دي. کله هم چې عمران خان راخلاص شي نو د دې پیراشوټر دا کم چې پی ټي آی ته را دننه شوي دي 9 مۍ واقعیت نه پس، نو دا به ریجیکټ کېږي او دی به رسوا کېږي چې کومو خلکو د عمران خان خلاف سازش کړی دی په پی ټي آی پارټۍ کې دننه ناست او د عمران خان خلاف سازش یا د پی ټي آی خلاف سازش، نو دغه خلکو خلاف به مونږ غټ اپریشن کوو جي. خبل د پی ټي آی چې کوم شیر افضل مروت ته نو هغه یو پروګرام کې تپوس شوی دی چې ستا اسټابلیشمنټ سره څه تعلقات دي، ځکه ته د آی اس آی دفتر نه راوتلو کې لیدلی شوی جي. یو پوسټ یو ټویټ هم شوی چې شیر افضل مروت د آی اس آی دفتر نه راوځي جي. شیر افضل مروت ویلي دی چې تاسو له مطلب څه وایي چې زه د اسټابلیشمنټ لانچ کړی یم یا زه د اسټابلیشمنټ سړی یم. که چېرې زه د اسټابلیشمنټ سړی یم نو بیا شیر افضل مروت ورله خبره کلیریفای کړې ده او وایي تاسو هغه اسټابلیشمنټ یادوئ کم اسټابلیشمنټ چې پی ټي آی خرابه کړې ده، مار کر درګډ بنایي ہے چې کله وایي ټول کې عدد غایب شوی و او کله چې پی ټي آی سره ظلم روانو او داسې ظلم چې شیطان ته هم یریدو او د چا مقصد او د دغه اسټابلیشمنټ مقصد وایي صرف دا و او د مدعا دا و چې پی ټي آی تیت تربیت تر شي او مطلب چې پی ټي آی پارټي ختم شي. او کله چې دا هر څه کېدل نو هغه وخت صرف یو کس چې هغه پی ټي آی په کې پی کې کې راوچته کا، هغې نه پس بیا لاړو پنجاب کې ما جلسې وکړې، احتجاجونه وکړل. په یو طرف ته پی ټي آی ښکته روانه وه او بل طرف ته ما د پی ټي آی اوچتولو کوشش کړی دی. زما په کور باندې حملې شوي دي، زما اوښې مړ شوی او د هغې جنازې له زه نیم تللی، زما فیملی ته مسایلو، ما خپله فیملی د ملک نه بهر کا، ما له ډېر زیات مسایلو ما له دمکیانې میلاوېدې او تاسو اوس په ما الزام لګوئ چې زه د اسټابلیشمنټ سړی یم. دا ول شیر افضل مروت په لایو پروګرام کې دا جواب ورکړی دی جی. نو تاسو په کمنټ کې وایئ چې آیا واقعي شیر افضل مروت د اسټابلیشمنټ سړی دی که نه، تاسو له څنګه لګي خپله رایه را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.